بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې کوم زموږ کلاس ده هغه د ټنس اوورview په باره کې ده. چې ټنس ویلو نه مخکې د ټنس اوورview کلاس ډېر ضروري ده. نو انشاءالله راځئ چې شروع کوو. چې ټنس چې ته وایي ټنس. ښه، prior to this you must have studied tense. دنه مخکې به هم تاسو ټنس ویلی وي چې ټنس چې ده. نو که زه تاسو نه پوښتنه وکړم چې ټنس څه ته وایي، نو ټنس وایي زمانې یا وخت ته، که نه زمانې یا وخت ته وایي. ښه، اوس که په آینده په اساس که مونږ ووایو چې ټنس یا زمانې یا وخت ته وایي، نو بیا د ډیفینیشن به مونږ ساتو ولیکو که نه، چې what tense tells us. No, it tells about time of an action. ټنس مونږ ته د یو کار د یو عمل وخت ښیي که نه، چې یو کار مونږه کوم وخت کې کړی ده. نو it tells about time of an action. دا خو د مونږ ښه که په آینده په اساس مونږ لاړ شو، نو زمانې چې دي هغه بیا څو قسم دي، درې دي که نه. یو خو present tense، یو past tense او یو future tense. نو درې زمانې چې past present and future. and present د مونږ اوس موجوده وخت څه ده که نه، present tense و. past چې کوم د مونږه تیر شوی وخت دی، او future tense راتلونکی زمانه ده که نه. ښه، اوس که دا درې واړه ټایم دي، نو بیا دا present tense چې څلور قسمو کې تقسیم شوی ده، دا بیا چې ده، یعنی present tense ده simple present tense، سیزو present continuous tense، present perfect tense او present perfect continuous tense ده. دا بیا چې ده، نو د معنا دا ده چې tense is not only about the time، یعنی دا ټایم صرف نه ښیي، نو دا موږ ته state هم ښیي، حالت هم ښیي. پوه شوې که نه. نو که څوک موږ ته ووایي نو چې tense حالت ټنس دا چې، نو مونږ ورته ویلی شو چې ټنس is tells about time as well as state of an action. ښه، که څوک مونږ پوښتنه وکړي که نه چې what tense tells us، نو مونږ ورته وایو چې it tells about time and as well as state of an action. سیسو دا سټیټ څه ده، دا به مخکې لږ نور هم زه درته تاسو ته تفصیل سره وښیم چې دا سټیټ څه ته وایي. ښه، دلته به زه تاسو ته یو اګزامپل درکړم. ښه، د سټیټ، ښه دا به اوس هغه کړم چې دا سټیټ لږ تاسو ته مخکې نور هم تفصیل سره وښیم چې ولې دا سټیټ کې زیاتره هغه چې مشکلات راځي که نه محصلینو ته، نو پوهېږي نه. ښه، که اوس دا سټیټ تاسو زه فار ایگزامپل یو اګزامپل واخلم د پرزنټ ټنس. present tense دا اوس څلور قسمو کې ده. present simple present tense، سیسو یا present indefinite tense هم دته ویل کېږي. ښه، او present continuous tense، دته present imperfect هم ویل کېږي. present imperfect tense. ښه، همداسې present perfect tense. ښه، همداسې present perfect continuous tense. اوس څلور قسمو کې تقسیم شو که نه present tense. نو که زه تاسو ته یو اګزامپل درکړم چې د present یو اګزامپل به ټول ولیکم که نه، چې تاسو پوه شئ چې سټیټ چې ته وایي. ښه، فار ایگزامپل یو اګزامپل درکړم، he goes to school. یو وړوکی غوندې اګزامپل ده. ښه، he goes to school، هغه سکول ته ځي. ښه، او present continuous tense کې he is going to، اول ولیکم که نه،
یا تاسو له خیم ښه he is going to school په کومه یا present perfect tense he has gone to school or present perfect continuous he has been going to school since morning صحیح شو اوس دا سرو ټنسونه دي سټیټ ګور تاسو ته خیم خاص سټیټ چې دا وي ګوري اوس present indefinite tense ته مونږه indefinite ته کنه simple present tense present indefinite چې معنی لري چې یو کار چې داغه مونږ ته معلوم نه ده چې هغه complete ده یا incomplete ده پوه شئ فار ایگزامپل ګوره he goes to school مونږ ته معلوم نه ده ګوره he goes to school هغه سکول ته ځي بیا راځي بیا ځي او ځي او راځي یعنی یو اکشن چې دا هغه مونږ ته معلوم نه ده چې هغه کمپلیټ ده یا انکمپلیټ ده پوره ده یا پوره نه ده بیا همدغسې ګورئ پرزنټ کنټینیوس ټنس یا پرزنټ امپرفیکټ ټنس دکې خو مونږ ته معلومات د نوم نه زیاده ده که نه کنټینیوس یعنی یو کار چې د هغه کمپلیټ شوی نه ده هغه انکمپلیټ ده پوره نه ده یو کار فار ایگزامپل هی از ګوینګ ټو سکول هغه سکول ته روان ده اوسه پورې د هغه سکول ته تګ چې د هغه کمپلیټ نه ده ښه بیا همداسې present perfect continuous he has gone to school اوس دا present perfect د نه ظاهره ده perfect mean complete present complete tense یعنې یو کار هغه مونږه پوره کړ کمپلیټ شو صحیح شو او ښه present perfect continuous دکې به تاسو ته لږ مشکل معمولي غوندې دا وي چې تاسو ګورئ دکې continuous هم ده imperfection هم ده او perfect هم ده یعنې مکمل هم ده او مکمل نه ده نو تاسو ذهن کې به دا سوال راځي چې سر آیا دا ساتي کېدی شي چې یو کار مکمل هم ده او نامکمل هم ده نو د لپاره ګورئ داسې چې پرفیکټ سنس مورنینګ یعنی یو پرفیکټ وخت موږ د ټاکل شوی ده چې هغه پرفیکټ وخت کې هغه سکول ته ځي یعنی پرفیکټ ټایم شته که نه سنس مورنینګ او کنټینیوس خو صحیح ده going to school یعنی یو پرفیکټ ټایم کې هغه سکول ته تک شروع وکړه که نه سنس مورنینګ سهار نه هغه سکول ته ځي یعنی یو کار کمپلیټ شوی نه ده او انکمپلیټ هم نه ده فار ایگزامپل سنس مورنینګ سبین هغه سکول ته ځي پوه شوئ perfection is here the time since morning وختي یو ټایم سپیسیفیک ټایم مخصوص وخت ده که نه دا since morning ځکه دا present perfect continuous tense ده میلان تاسو په دې باندې پوه شوي یاست تاسو ولیکئ چې لیکل ضروري دي ښه همداسې ګورې تاسو دا ما مخکې ویلې چې دا کلاس شروع کولو نه مخکې چې دا د مونږه اوور ویو کلاس ده ټنس لا پورې ما شروع کړی نه ده صرف د ټنس اوور ویو ده اوور ویو یعنی ټنس شروع کولو نه مخکې هغه کلاس چې مونږه د ټنس مطلب او وپېژنو چې دا ټنس دا چې پوه شوئ په ده باندې ښه اوس ګورئ پوینټ آف کنفیوژن چېرته راتلی شي پوینټ آف کنفیوژن ټنس کې که زه تاسو ته ووایم چې پوینټ آف کنفیوژن یعنی مشکل چېرته راتلی شي پوینټ آف کنفیوژن ګورئ پوینټ آف کنفیوژن چې ده هغه چې کله مونږه سمپل پاست ټنس ده که نه هغه چې کله وایو او پاست پرفیکټ ټنس ګورئ دواړه پاست دي که نه دواړو کې یو کار شوی ده که نه نو داسې کله وایو دکې به موږ پوینټ آف کنفیوژن موږ ته راتلی شي صحیح ده انشاءالله ګور کله موږ ټنس شروع کول دا پوینټ آف کنفیوژن چې ده دا کنفیوژن به هم تاسو ته انشاءالله کې لرې کوم همداسې چې کله موږ پریزنټ پرفیکټ ټنس صحیح شوه هغه وایو او سمپل پاست ټنس دکې موږ ته کنفیوژن راتلی شي پریزنټ پرفیکټ او سمپل پاست ټنس کې ها او دریم کنفیوژن څه ده هغه موږ فیوچر ټنس کې موږ ته راتلی شي ساتي ګورئ فیوچر ټنس تاسو وایئ سر فیوچر ټنس خو ډېر اسانه ده ساتي موږ ته فیوچر ټنس کې کنفیوژن راتلی شي هغه داسې چې کله موږ یو کار نیر فیوچر یعنی نږدې راتلونکي کې کوو نو هغه لپاره موږ سمپل
प्रेजेंट टेंस हम इस्तेमालवली शू हाँ या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम इस्तेमालवली शू साथ दे बता सो एग्जांपल दर कमा हाँ फॉर एग्जांपल गोरे दसी सिक यदि एग्जांपल दर कमा हाँ फॉर एग्जांपल द पीएम and prime minister हाँ आजम से मंगा the prime minister visits Iran next month गोरे दा सिंपल प्रेजेंट टेंस था ना खुद दा next month is रागला खुना दा ना next month no future so يعني يوم نزدي راتون كي منغا simple present tense نكار اخستلسو ان شاء الله سكلا منغا خبي انداسي present continuous tense the PM is visiting Iran next month صحیح سو نو دا ان شاء الله سکلا منغا دا confusion سے دا ان شاء الله ز ختمو ما سکلا منغا ان شاء الله ټینسونه شروع کو خای نو سلورم point of confusion ګوري سلورم point of confusion سے دا هغه مون ترلې سي since او for کې ساتي since او for کې ګوري since او for کې ساتي confusion راځي سي since او for کې ګوري صرف for ها دا since او for سے دا مونږه perfect tense کله مونږ وایو هغه کې دا استعمالو کنه since او for perfect tense perfect continuous past perfect continuous future perfect continuous انا से present perfect continuous tense کې since for مونږ لګاو خدا for سے دا since نه for دا کو دا مونږه simple present tense کې کارولې شو ها for example ساتي ګوره he works for 4 days ان سلور تکار کوي ان سلور ورځې نه کنه he works for 4 days صحیح شو ګورئ دلته for ده since نه for ښه ګوره present perfect tense for example داسې ګوره he perfect he has been working for 4 days yeah he has been working since کال یا since morning or specific time لپاره since هم تاسو کارولای شئ کنه خو دلته مونږه for څه ده ګوره دا پوینټ دا یو کنفیوژن ده ان شاء الله داسې کله ټینسونه شروع کړل دا به تفصیل سره ان شاء الله تاسو مشکل څه ده کنفیوژن څه ده به ختموم ان شاء الله ها انداسي ګوري اوس تاسو یو ټایم لاین جوړوم کنه چې تاسو دا ټینسو باندې پوسه ټایم لاین چې ګوري اوس مونږه فور ایگزامپل دغه پریزنٹ کې موجود یو کنه نو سه پریزنٹ کې موجود یا به مونږه د فیوچر باندې خبرې کوو یا به د پاست باندې خبرې کوو اندازه ده کنه سه پریزنٹ کې مونږه موجود یو نو یا به مونږه د فیوچر په اړه کې خبرې کوو یا به د پاست یا به د پریزنٹ خپل فرض مساته ګوري دا present perfect دا point of confusion تاسو ته خیمخه تاسو دا کوم ټنس کې مشکلات دی هغه درته خیمخه ګوري دا present perfect tense او present perfect continuous tense دا present ده کنه نو combines يعني جوړوي past two time periods past سره جوړیږي combine کیږي ساتي and these both tenses present perfect tense and present perfect continuous tense connects with past tense combines with past tense it دا تاسو لیکي ها it combines two time period یعنی ګوري دا present perfect tense دا past tense سره ګوره ساتي combine کیږي یعنی ساتي یو کیږي ګوري دا سه for example مونږ یو کار past tense past کې یعنی تر څه زمانہ کې مونږ یو کار شروع کړ او دا سره راغلو نو present کې مونږ
द कार ख़त्म कर सही सो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस साथ एक यो एग्जांपल दर कोम दरता खा फॉर एग्जांपल he has worked for 4 days he has worked for 4 days سه سو ان سلور ازونه مخ یا کا شروع ک او کمپلیټ ک پرزنٹ کې دلته ان پاست کې سلور ازونه مخ کې کار شروع ک او نن ختم ک پرزنٹ کنیکټ سو کنه ټو ټایم پیریډز پاست سره کنه داسي او بل present continuous tense perfect continuous ګوره ساتي فور ایگزامپل past کې مونږ یو کار شروع ک او انداز راغلو نو present کې ختم کړه مونږ نه ده ان سه اوسه پورې یعنی present کې present موجوده وخت کې مونږ ختم کړه نه ده past کې مونږ یو کار شروع کړه خو مونږ اوسه پورې ختم کړه نه ده present perfect continuous tense ساتي ګوره example for example he has been working for 4 days یعنی سلور ورځې مخکې کار شروع کړه دا اوسه پورې ختم نه ده دلته خو موږ ختم کړه کنه past او present کې موږ راوځو کار ختم شو present perfect tense شو complete شو او کار او دلته ګوري past کې موږ یو کار شروع کړ دا زه تاسو ته خیم سره combine two time periods ساتي دا نه دا present perfect دا ساتي combine سره د past سره یعنی یو کار شروع کړ او دلته present کو صبر ختم شوی نه ده نو دا present perfect continuous tense خو سنداسي ګوري past ته ګوري ها past کې past perfect او past perfect continuous tense ګوري هغه یو ټایم پیریډ دا کنه past دا کنه ګوري ها ګوري یو کار منګه past perfect او past perfect continuous past perfect or past perfect continuous tense ګوره دا یو ټایم پیریډ دا کنه ګوره پاست کې مونږه اوس پاست پرفیکټ تاسو وایي سر ګوره پاست کې یو کار شروع ک انده پاست کې مونږ یو پوینټ پورې راغلو او دا کار مونږه انده پاست کې ختم ک صحیح ده فور ایگزامپل he had left for example he had the work of other come start suppose he had completed the work सही सो he had completed the work यानी past की यौ कार शुरू क और अंदर past की खत्म क he had completed the work for 4 days वे صحیح سو یعنی سلور ورځې مخکې کار شروع کړو امغه سلور ورځې اوس ګورې کدا زه تاسو ته وایم کنه چې نن سلور ورځې مخکې نن سلور ورځې مخکې کار شروع کړو او سلور ورځې کې کار ختم ک he had completed the work for 4 days انداسې past perfect continuous ګورئ یو وخت کې موږ دلته کار دا دغه به تاسو لږ مشکل دي کنه تاسو یې سیده سر ساتي ګورئ اوس کدا پاس کې موږ یو کار شروع ک او انداز ټایم پیریډ کې راغلو او اندغه پاست کې موږ ختم کړی نه لا پورې یعنی پرزنټ نه راغلی د سینې خا کا پرزنټ راسي نن راسي فور ایگزامپل زه تول کوم کنه he had been completed the work he had been completing the work مسیحه complete خلاصو he had been completing the work for 4 days
یعنی نن نه څلور ورځې مخکې هغه کار شروع کړی ده او څلور ورځو کې ختم کړی نه ده لا پورې. یعنی نن نه څلور ورځې مخکې هغه یو کار شروع کړ او ختم شوی نه ده. یعنی څلور ورځې نن نه مخکې څلور ورځې صحیح ده. خو څلور ورځې مخکې کار شروع کړ او څلور ورځو کې کمپلیټ کړ. خو دلته چې دا څلور ورځې مخکې کار شروع کړی ده خو اوس څلور ورځو کې کړی نه ده، کمپلیټ کړی نه ده. که دا اوس پاس کې زه تاسو وایم چې نن نه پورې، نو دا خو بیا پاست پرفیکټ نه شو، دا خو بیا پرزنټ پرفیکټ کنټینیو شو چې ولې ټو ټایم پیریډ دلته خو بیا پرزنټ او پاست دواړه کنیکټ شو که نه، داسې خو نشي کېدلی. نو هی هیډ بین کمپلیټینګ د ورک فور 4 days. پوه شوئ په دې باندې؟ ها همداسې و دا صرف ټینسونه ما لا پورې شروع کړي دي، مخکې هم تاسو ته دا ویلي دي چې دا د ټینس اوورویو کلاس ده. انشاءالله دا به بیا که اوس تاسو په دې باندې پوه شوي نه یاست پاس پرفیکټ باندې، نو داسې کله انشاءالله موږ ټینس شروع کړو نو هغه به انشاءالله صحیح ایکسپلینیشن سره صحیح هغه سره به تاسو زه په دې باندې پوه کړم، صحیح ډیټیل سره به تاسو په دې باندې زه انشاءالله پوه کړم بیا چې کله موږ ټینس شروع کړل. ښه همداسې ګورئ دا خو اوس ټایم لاین و که نه، یو دلته نوټ درته لیکم چې هغه ډېر ضروري ده. هغه چې ګورئ اوس زه تاسو ته یو اګزامپل درکړم که نه، say he went to school. صحیح ده، یو دا سنټنس ده او he has gone to school. ګورئ he went to school دا سمپل پاست ټینس ده که نه، او he has gone to school پرزنټ پرفیکټ ټینس و. نو که زه تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې دا دواړه ټینسونه کې سنټنسز کې کوم یو صحیح ده، تاسو به چې وایئ سر دا خو دواړه صحیح دي. ښه اوس همداسې زه یو بل اګزامپل درکوم. he went to school yesterday. صحیح ده، یا he has gone to school yesterday. اوس که تاسو د پوښتنه وکړم چې دې دواړو کې کم صحیح ده نو تاسو به چی وایئ؟ ښه اوس ګورئ دلته نوټ چې ده پوینټ دلته چې ده ګورئ چې کله دلته سایډ ته دلته لیکم چې کله موږ اکشن باندې زور امفسایز کوو نو هغه به پرفیکټ ټینس کې راځي. ښه یعنی چې کله موږ اکشن باندې زور اچو هغه به پرفیکټ ټینس وي، او چې کله موږ ټایم باندې زور اچو نو هغه به چې indefinite tense. ښه فار ایگزامپل سمپل past indefinite, future indefinite او present indefinite tense. ګورئ اوس دا هغه کې وګورئ، ښه اگزامپل ته وګورئ دا خو دواړه صحیح شو. نو دلته ما سره دا ټایم yesterday اضافه کړې ده. نو ګورئ he went to school yesterday یا he has gone to school yesterday. اوس ګورئ دلته he went to school yesterday یا he has gone to school yesterday ما خو ټایم اضافه کړی ده که نه، تاسو ته ما دا خبره کړې وه که ټایم باندې موږ امفسایز کړو دلته ټایم باندې موږ امفسایز کړو که نه وخت باندې که نه yesterday پرون، نو هغه به چې انډیفینټ دا پاست انډیفینټ ده که نه، نو دا به صحیح او دا به غلط. صحیح شوه؟ ښه تاسو به وایئ سر دا خو پاست پرزنټ پرفیکټ ټینس چې ده هغه کې خو وخت نه راځي یعنې ټایم نه راځي. نو که ده دلته بل اګزامپل درکړمه چې آیا ګورئ he went to school yesterday. صحیح شوه؟ یا he had gone to school yesterday. پاس شو که نه yesterday. نو بیا کوم صحیح ده؟ نو دا صحیح ده او دا غلط ده. ښه
پرفیکټ ده کنه پاس پرفیکټ ده صحیح ده پرزنت پرفیکټ نو پاس پرفیکټ ده کنه دا غلط ده سوالې اکشن باندې موږ زور نه اچولای موږ څه باندې اچولای انډیفینټ ټایم باندې زور اچولای صحیح سو دا ولې کې دا ډېر ضروری ده ښه دا نوٹ کې ګوره دا تاسو دا اور ویو د دې ټنسز چې ټنس شروع کول نه مخکې چې ټنس کې راځي یا مشکلات یا سره راځي کنه پوینټس راځي نو هغه تاسو تازه وخیمه چې بیا ټنس شروع کړو هغه کې مشکل را نسی ها انداسې ګوره تاسو بل اگزامپل درکوم ښه هغه باندې ان شاء الله تاسو به سي بوسي فور ایگزامپل ګوره زه دا اگزامپل ولیکم فور ایگزامپل کوم ایگزامپل درکوم ها he had left say that he had left yesterday before I reached home یعنی د ما کور ته راتګ نه مخکې he left هغه لاړو سیدا he had left yesterday پرون هغه لاړو د ما کور ته راتګ نه مخکې he had left yesterday before I reached home سیدا خاص ګورئ دکې و دې ټنس کې وسه دا ټنس صحیح ده یا غلط ده پاس پرفیکټ ده کنه ګورئ had left صحیح شو نو تاسو ویلای شئ سر دا غلط نه ده دا ساده غلط نه ده ګورئ دکې مونږه اکشن باندې زور اچولای left او reached باندې زور اچولای yesterday باندې نه he had left هغه لاړو پرون لاړو نن یو ساعت بعد 2 ساعت بعد هغه میټر نه کوي صحیح ده خو هغه اکشن باندې سلاړ او ما راتګ نه مخکې صحیح ده ټایم دا صحیح ده غلط نه ده صحیح شو ان شاء الله بیا سیکرټ ټنسونه شروع کړو کې ان شاء الله نورم زه دا ډیټیل سره تاسو ته وایم خدا کنفیوژن چې دا دلته ختم کړم پوه شئ د باندې نو دا ان شاء الله د مونږه نن کلاسو د ټنس اوروي په باره کې نو ان شاء الله چې کله مونږ ټنس شروع کړل بیا ان شاء الله تاسو ته هیڅ مشکل نه وي نو کچرتا اوس هم دی ویډیو کې یا کوم ویډیو ما جوړ کړل نن دغه تاسو ته کوم مشکل راغلی کوم پوینټ د سی کوم پوهیږئ نه تاسو ما د کمنټ باکس کمنټ ولیکئ نو ان شاء الله زه بیا سداسونه ویډیوګان جوړوم او یو داسې ویډیو جوړوم چې هغه به صرف د کمنټ تاسو د مشکل چې تاسو کوم مشکلات چې کې هغه دغه باره کې به ویډیو وي د خیر سره صحیح شو نو ان شاء الله اوس لپاره د ما کوم چینل سره هغه تاسو سبسکرایب کړئ at Sarabib 55 دا د ما یوټیوب چینل ده تاسو دا سبسکرایب کړئ ان شاء الله نور داسې کلاسونه تاسو ته ان شاء الله نوټیفیکیشن راسي دا باره کې اوس لپاره خدای پامان ان شاء الله بل کلاس کې به تاسو سره زه ملاقات کوم